په کور کې د زنګوګانو نه ماشومان اوچت شوي دي، په زنانو باندې چړې را ایستلې شوي. دا کومې زنانه خیرمارې چې راځي دوی سره په بډو باندې چاړې وي، دا ګورې ډېرې تکړه ښځې وي. دوی سره دوی ته ګورې نارینه هم څه نه وي. کلي داسې یو غم راغلی، کور ودانې د دوی ټوله فیملي دومره متاثره ده او دومره خفګانونه دي ورکړه چې موږ اوس پولیس انتظامیې ته خواست کوو چې موږ سره ستاسو څومره قانوني دغه دی هغه موږ سره دې سره استعمال کوي او د دې ماشوم دپاره را سره تاسو بهتره کوشش وکړئ. مازدیګر د تره سره سبق وي او د سبق نه پاسېدلی دی او د خپل کور کوڅې له تللی دی، په دغه د کوڅې نه بیا دا غایب شوی دی او بیا پته نه لګي دا ماشوم کوم طرف ته. اول ستاسو شکریه دی چې تاسو راغلي یو زموږ د اواز د اوچتولو کوشش کوئ. څومره خلک چې دا اواز اوري نو د مخکې شعر کې چې دا الله پاک د چا نه کار اخلي او چا ته دا رسوي چې هغه ته ورسي. خو دغه هلک ټیم کې چې دی وتی به دغه جومات نه شاته یو کوڅه ده، پای کې دا هلک بېدرکه شوی، دغې پورې لیدلی شوي، باقي چې څومره تحقیق وشو نو چا نه دي لیدلی. زنانه خو ټولې جاړي که نه، نو هغه ټول غم دی وکړه. دا ډېر لوی غم دا دی چې مړی وشي، دغه مړی خو سنبال شي، نو دا خو سنبالېږي نه، دا خو سلوک دی. یو طرف ته بل طرف ته خلک راځي، کله څوک راځي، کله څوک راځي، کله څوک راځي، راځي تپوس کوي چې څنګه چلې څنګه چلې، څوک څه وایي څوک څه وایي. موږ چا سره په دې کې څه خاص بحث نه کوو، ځکه چې دا د خو الله ته پته روس، الله ته علم چې دې کم ځای کم ځای نه دی. موږ به الله نه سوال کوو چې په روزګار موږ ته روغ رمټ راولي او دا دغه نه به چې الله پاک روغ نه راولي، چا به نه راولي. ځکه دا ډېر لوی غم دی او الله دې موږ ټول ته په دې باندې صبر راکړي. دا ډېر دروند غم دی او الله پاک دې موږ ټول ته دې غم نه وساتي. په معاشره کې علاقه کې داسې قسمه نامعلومه خلک مه پرېږدئ د کومو چې تاسو ته پوره پته نه وي. بل خپل زکات خیرات صدقه هغه کسانو ته ورکوئ کوم چې تاسو پیژنئ چې آیا دا مستحق دی او که نه دی. په معاشره کې ستاسو په چم ګاونډ کې به ډېر خلک وي چې د زکات مستحق وي، تاسو پسې چنګړیان یا داسې قسمه خلک راځي چې هغه تاسو پیژنئ هم نه، د ورځې 25-25 روپۍ ګټي، بیا هم تاسو خیرات زکات صدقه ورکوئ. د دې نه علاوه همدغه پیسې بیا اخلي او سہولت یې جوړوي د دې دپاره چې ماشومان اغوا کړي، پټ راپټ کړي. هر قسم خلک په دې کې چې کوم دی ناراضي، نو احتیاط کوئ. بیا د افسوس نه پیله نه احتیاط بهتر دی. تاسو نن څه اقدام اوچت کو د دغه علاقې د کلي د امن و امان لپاره؟ د دې بسم الله الرحمن الرحیم د دې لپاره خو موږ اصلاحي کمیټې نن یو هنګامي اجلاس هم د دوی په مدرسه کې د علماء کرامو په تعاون سره موږ یو میټینګ وکړو. د هغې دپاره موږ دا اقدام کو د پولیس انتظامي دپاره موږ خپله اصلاحي کمیټې یو 3 کسان منتخب کړ چې هغه به پولیس سره په رابطه کې او ایس ایچ او صاحب سره به بالکل رابطه کې او په دې کیس کې به تفتیش کوي چې دا ماشوم څنګه بېدرکه شي او څه دغه دپاره هغې دپاره به موږ خپل عمل جوړ کړی دی. انشاءالله به موږ ورځ پر ورځ پولیس سره رابطه کوو، بیا به د دوی علماء کرامو سره زین العابدین صاحب سره دوی سره به موږ کوو رابطه به کوو. انشاءالله دوی به خپل کوشش کوي، موږ به پولیس په تعاون سره موږ هر قسمه منډه وو. بیا موږ دویمه د جي صاحب دی او میر دراز ډاکټر دی ټولو دا مشترکه موږ یو عمل جوړ کړو چې یاره څنګه د ایسکریمو خبره وشوه، بیا په جوماتونو کې به خبره وشي چې دا غیر خلک راځي، نو موږ دا فیصله وکړه چې په سړی خیرات ورکوي، زموږ په کور مالت زموږ په دې کلي کې غریبانان شته دوی سره تعاون کوي، دغه خلک په هم د دې ممبر په ذریعه خلکو ته اویرنیس وشي، پته به ورته ولګي او دا خلک به بني شي. بله دا ده چې موږ په دې امن او امان سره موږ پولیس سره همیشه تعاون کړی. اوس زموږ په علاقه زموږ په یونین کونسل او زموږ په دې کلي داسې یو غم راغو چې دا ماشوم بېدرکه شوی، د دې کور ودانې د دې ټوله فیملي دومره متاثره ده او دومره خفګانونه دي ورکړه چې موږ اوس پولیس انتظامیې ته خواست کوو چې موږ سره ستاسو څومره قانوني دغه دی هغه موږ سره دې سره استعمال کوي او د دې ماشوم دپاره را سره تاسو بهتره کوشش وکړئ، ځکه چې دلته دا غم دی او دا غم موږ ټول نشو برداشت کولی، ځکه چې دوی ټول عمر موږ ته سبق ښوولی، موږ شاګردان پاتې وو. نن دا غم داسې راغلی چې به موږ دوی سره انشاءالله اصلاحي کمیټې نه بلکې ټول یونین کونسل دوی سره شانه بشانه ولاړ، ځکه چې دلته دا غم دی او دا غم موږ ټول نشو برداشت کولی، ځکه چې دوی ټول عمر موږ ته سبق ښوولی، موږ شاګردان پاتې وو. نن دا غم داسې راغلی چې به موږ دوی سره انشاءالله اصلاحي کمیټې نه بلکې ټول یونین کونسل دوی سره شانه بشانه ولاړ دي او په دې هر ځای کې علماء کرام که زموږ نوجوان هره طبقه دا کوشش کوي چې دا ماشوم پیدا شي. مختلفو علاقو کې داسې قسمه واردات دي، داسې قسمه کیسونه راله، ماشومان د زانګوګانو نه اوچت شو، خلکو پټ کړه که نه، نو څه پیغام لرئ د خلکو کې اویرنس راوستو لپاره؟ بالکل جی، اصل خبره دا ده چې مونږ دا یو خبره زه کومه چې مونږ هره خبره په پولیس باندې ورولو، ټیک شو که نه جي. اوس پولیس خو د هر کور ګیټ مخې ته نشي ودرېدی که نه،
چې دلته به مسپۍ ولاړې زما د کور مخې ته به هم ګېټ ته به سپۍ ولاړې چې ولې دا څوک دې کور ته راغی څوک د دې کور نه لاړه مونږ خپله د هر ځای چې که غلطي وګورې نو دا د کورنۍ د غلطۍ د وجې یو کار چې کېږي نو همیشه د غلطۍ د وجې کېږي اوس که دا ماشوم وتی دی خو ټیک دی وتی دی خو کله چې د کور دننه یو شی کېږي نو هغه دغه کور والا د غلطۍ د وجې نه کېږي دې پولیس سره د دنیا رپورټونه داسې پراته دي په کور کې د زانګوګانو نه ماشومان اوچت شوي دي په زنانو باندې چړې رایستلې شوي دا کومې زنانه خیرمارې چې راځي دی سره په بډو باندې چاړې وي دا ګورې ډېرې تکړه ښځې وي زنانه غوږونه دی سره دی ته ګورې نارینه هم څه نه وي